الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم مهاجرین و مسلمانان ورونو، موسم خراب دے، د باران یروم دا، تاسو هم ډېر وخت نه انتظار کوئ. و زمانگا محترم رور حضرت مولانا روح الامین سے پدی مدرسہ کی دا اللہ دا دین خدمت کئی، قرآن و سنت خلق تخیی وقت باندے غی پروگرامون جوڑی، تاسو لم دعوت در کئی، منگلم دعوت راکی او دا خیارہ کئی چې په دې ځای کې د الله د کتاب او د پیغمبر پاک د سنتو خدمت کیږي. دا یوازې زه نه کوم بلکې تاسو ما سره په دې کې ملګري او حصه‌دار یې. او هر یو بنده چا یو ښه کار کوي نو هغه وایي چې نور ما سره په دې کې حصه‌دار شي، چاہی دا مالا اجر ورکی، دائی دنیا ہم خیستا شی او آخرت ہم خیستا شی. تو دے سلسلہ کے من تاسو کا دعوت در کردے دے، مالے را کردے دے، نور علماء را گفتی دی. لیکن سا دنیاوی مفادات ندی، دنیاوی آراز ندی. او بمند اللہ دیر احسانون او مہربانائی دی. وجود را لرا کردے، پیدا کریو، رزق را لرا کئی. زمان کے کمشی تا دیر ضرورت دے، ناغیر آلا بے پیسو کردے، آکسیجن را لا دولونا دیوشی و بلشینا پیدا کردے و من پیسالو. مشرادو احسانونا مہربانائی پا منگا باندی کری دی. نو کمکا پا دے خپل عمر کی یا ورد دینا مختص کو جدا کو چنن بزد اللہ کتاب آورما دا پیغمبر پاک سنت باورما دا علماء سربا کینما طلباء سربا شرکی کما نو شاید چدا لگ عمل اللہ زمان ذریعہ دا نجاتو گرزئی. اللہ جنت بخبل فضل ورگئی، بخبل مہربانائی ورگئی. دا قائد مسئلہ دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا آل الامالی. جنت اطلل دا اللہ پا فضل باندی دی. زمن عمل دا سبب کرسی دا اللہ دا فضل.
که من وایو پا عمل باندی نو که اللہ من سر حسابو کیا من وایو من روجینی ولی دی اللہ وی ما ڈوڑای در کڑی دا من وایو من موزونا کڑی دی اللہ وی ما اوگا در کڑی دا غی بدل کی من وایو اجونا عمریم کڑی دی اللہ وی ما مان در کڑی ہو نو کٹک پٹک حساب شروع شی نو منگا تاوانیان یو پا منگا خبر راوڑی او زمنگا پا اللہ باندے ناوڑی واللہ چی جنت ورگئی نو پخبل فضل باندے ورگئی پا مہربانے ورگئی واغیل یو بانے گوری حدیث کے راضی بنی اسرائیلو کی او سڑے او کفل نمو اپا اس گناہ بے اجانا کولا یو رضی او زنانا رانا اور یہ وقتوی مانا پیسے راکا اور خیر دے کتبا دامانی کے نوکا خدما پیسو تو ضرورت دے چکلا سڑے دے بڑا مالا پمیات کے نا سبدا واقعہ دا نو آخذا پر ایک دی دو شوا دیاری دو وجنا نو آگو اپوی داولی نو آگی وقتوی داغا عمل لے چما پہ جواب بیچارے نو کڑے او زڑیر مجبور شوی ما او دا مجبورائی دا لاس او دیتا تیارا شما نو آسری ورطا یہ خواہ ما چکا میں پیسے درکڑی اغسطا شوی او زباد عمل نکم او زمان توبئی حدیث کے راضی سال چه خلقو قتل اغا سڑے رشبی مڑو او داغه په دروازه لیکل شوی قد غفر الله الکفلا کفر تا الله داغه ټول ګناهونه معاف کړل یو خسرا جاری او سپیولی جاغز مکا ساٹلا تگه شوی آگی اغا خپلا پانا اغا خپل بوٹوی استا او دے اولان دی یو کوم یو برا آغستی او دیونی ولی اگا اس کے لی اللہ دا آگی اگا عمل قبول کا آگی لے جنت ورکو یو سڑی پلارا کے خران ڈھونی دا آگا خران لری کد آگا لارینا چچا پوری مون خری چاہتا و تکلیف ورسی اللہ دا آگا عمل قبول کا باغی باندے اگلا جنت ورکو اللہ پا مخلوق میں ربان دے وہ تو اللہ سبانا جوڑا کا سامان لا سے ہوگا چھتا اللہ دا مہربانا سبب خوبر سی کنا نگیلی کیا دا اللہ دا رضا دا اللہ دا خوشحالائی لاری نگوڑی بنی اسرائیلو کی دوتانو معاملہ کڑے ہوا نوگا معاملے چھوکڑا یو تانی او شیو آگست بلنا قرض او دا پیسو رازی مقرر کا چی فلانا رز با پیسی دار کو اگر رز باندی اگر سڑے راگے پیسی را آگستی آبل سڑے دا سیننا پوریو دے را پوریو پیسی راگے او چلسین گاڑے لراگے سیناب راگلو کشتای نوی لارا نما دیو لار دے چوسا ہوگا ما وچے کلا دے معاملہ کولا نو چاچے پہ سشے خرسون آبا دے دی کہ بس ذمہ دار سو کی چھتا موالا پیسے راگے بفلانا رسل سکونہ دے وطوی اللہ ذمہ دار دے کنا اگر دے بچی دے چھے اللہ دی ذمہ دار راکو دے چھے دریان غاری لراغے نو دیو لار دے اسے شیش دینا نو دیوی راش راغل خواصم یما پیسی میں راوڑی اللہ میں ذمہ دار گرزو لے یو دارگے راوان اس او آگی کے میانس کے کنجو کا اپائی کہ اگر پیسی کے خود لرگے اور پسی اٹھا کو باندے کو او دریان پہ اگر لرگے اردو
او یا اللہ تمنگا ذمہ دار کڑے ہوئی نن رزمائی خود دا پیسی اغت اور آسو لرگے دریام تاورزو دا لرگے دریام کے روان دی ابل سرے راغلے چنن و زمان پیسی راگی اگر پوشی چی سیلان دی سرے خوشتے نا نو اگوی ززان لبخشات ٹول کما باغن بٹول کما دیو بود لرگے بود او داغمخی تلار لرگے اونی و او کوگے کا کوتے وڑا چیزا کشاکو باوسما تبر راوانس او چی لرگے اوچو نوائی کی پیسی پراتی ہوئی پیسی چوش بیرنے اماغوی بلارنی سڑی دا کم جاندی چه قرضوا دا بیا پیسی راغستی دی روان چه چکی دیشی آغا پیسی نی ملاوشوی چلال اگا مرگری دیوی جستاغ پیسی پرون رضوا اسیلاب راغلے جرال مغاڑلا اسیلاب راغلے نظر پکی بیوادی شما اگو تاوینا ستاغو اگا پیسی ما ترا رسیدی لی تا چکم پیسی راوڑی وی اگا ما ترا رسیدی لی معاملات داسی نن سبا معاملات دخل قدر گندشوی دی معاملات سم کا اعمال سم کا اخلاق سم کا نو آگا رب چه بنوی میرا بانی کولا نو بتا نشی کولے تابان وہ میرا بانی آگا رب چه نور حاجتونے سر کول استانشی سر کولے و تاو آگا رب یہ کا آگا دی پریخو دے یونس علیہ السلام یو پیغمبر دے ایوب علیہ السلام پیغمبر دے زکریا علیہ السلام پیغمبر دے او باغی تکلیفون راغلی گو پیغمبران دی خواهی دبل پیغمبر قبر لنطلب چطور آنا خدای تاوایا بلکہ بخبلا اللہ تجاری قرآن ہوئی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاد کا ایوب علیہ السلام کلیچ فریادو کا اللہ تا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ما تا تکلیف راو رسید او تبے مہربان ہے فما رحمو کا خلق وی ایوب علیہ السلام بعد دامی خاتلے وی او خسی پڑیران گردو داسی کسی ہوئی پیغمبران اللہ دا سے نسب کئی خو بیمارو تو چھے اللہ دے فریاد کو نو اللہ وی فاستجبنا لہو ما فورن داوے دعا منظور اکرا او ما غروح موٹ کر یونس علیہ السلام بھی مئی خوڑے لے او دے مئی بگیڑا کے پروت دے اور جلال فریاد کئی قرآن وئی وَظَنُّونِ اِذَا مُغَاضِبًا وَظَنَّ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یونس علیہ السلام توقعا مئی خوڑے دے مئی بگیڑا کے بدریاب کی کاتا پروت دے اولا اللہ تجاری منگا اللہ یرکو نمنگا روان کل یو زیارت لاو کل بل زیارت لاو داد بات ذمہ دار لے داد سرحوگی اولاد زیاری نوچے تاج اڑائی نو اغفل اولے مڑے دا دور آکر نیشتے ہاں خبر لورشا زیارت لورشا اگتا دعاو کا ازان تا مرگ مخیتا کا و دانا چتال دی گھٹی پا زان مخی جاروگانی مخی و جانڈی مخی اداد خدای نیاز اولے عزت توام دے خدای تاوئی اب یاوئی جج لسرے وکیل نگوری نو دا زمانگا وکیلان دی نو جج خوستان آلنا نلے خبر
او الله ستاد حال نه خبر دی الله د عاجز او مالدار یو دی نو الله ته اجاره کنا یونس علیہ السلام الله کوئی کبھی وی ګورځو پوچا او وی پوچا ګورځو الله دې کدو نظر غنا کړه ځکه مج پارس کینی خو د کدو په پاڼه نشي کېناسته الله دې کدو نظر غنا کړه چې بچان په کېږي او دغه بدن بچ پاتې شي زکریا علیہ السلام د 100 کالو بوډاو او خزه د اتیاو کالو وا زیه نو لار سړی دا تلو سړی ارزوی چې زما څوکوي چاته سو وارث میں نو قرآن وی وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين یاد کا زکریا علیہ السلام کله چې فریاد وکړ الله تا الله ما یوازې مفریدا تو ورد وارث ورکو ګنای نو الله ولزیه ورکو او داسې زیه پښتانوي د پښتو یو زیه لخر دی او ډېر بې غیرته د پلار خونه روانوي یو زیه خو چې نر زیه که بے غیرتا لوی ڈالی نو پاگئی بسو کی زیو اللہ اللہ دا سے ورک یا علیہ السلام چگوئی داغ بارک راوی والسلام علیہ یوم ولدا ویوم یموت ویوم یبعث حیا دا اللہ سلامتیات و محتاج کلچ پیدا شو کلا چمڑی دا کلا چبیاو پاسی جوان دے یا علیہ السلام چوے پا عرد و ضائع کرے ہو بی دین خان کو پا عرد و ضائع کرے ہو آغت پنا خبر نو پری خودی اللہ و لذیع ورک نوان عرد چی آزاد زکریالے سنو کال عمر کی زیر ورکو تانا نشی در کولے چې تروانه بابا نه جګړو نه غوټي ورکې دربو نه غوټي ورکې اوسو په دې وخت کې کله کله الله داسې کوي زمونږ علاقه کې یو ډاکټر دی الټراساوند کوي یو بابا بایرانل نو هغه غریبي ګډه پړسېدلې وه نو هغه ته وی دا الټراساوند وکړه دې چې تر رسولای دا نو بابا بار ناسو سړو کې ابای لاغه الټراساوند وکړو چې وی کنو ابای ته وی ستاسو په ګډه بچی دی ابای وی ها ابای چې تا کار سمونه و وی ها نو ډاکټر سے ورته وی ستا عمل له بګډه بچی دی ابای وی ښا ابای کوي کله کله الله مهرباني کوي نو رب زکریا علیہ السلام لزیه ورکو حضرت یونس مہید گیڑے نائستا ایوب علیہ السلام جوڑو مطالع نشی کولے فتائیر کیا کنا آگا ربی یرون مان دا غرب نومالا چلا لدر کی خاندان سرسرے دنیاوی امور کی اوچتی اور قدکی بعضی نوی خاندانی بعضی وڑو کے خاندانی خود اللہ پولیس خاندان پر ایسی حیثیت نشتا خاندانوں نے صرف دیر پارے دی چیو بڑو پیجانی دا پختون دے دا سید دے دا جولا دے دا نائی دے خدا اللہ پولیس اللہ وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کی عزت مند دا اللہ پولیس باندے ورزگار استاسو نہ دے وہ دا خاندان اثری اچھائی واچین وغی کانڈور پائے گئی یو جان پائے گئی اور چفارنائی وائن وغی شپارس کے لئے پائے گئی بولتے رہے بولداد چھ خدا آچائی نسارمن شلئی اکوٹا چین وغی داڑی چین گئی ہے اثرات یہ
وګوره د الله په نيز عزتمند هغه دی چې هغه پرهیزګار وي. قریش یو پرهیزګار یو لوی قوم و، عزتمند قوم و، او داسې قوم و چې د خانقاهي ذمه دار و، او الله پکې اخري پیغمبر پیدا کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او باغی الله احسانونه وکړو. باغی احسانونو کې دوه لوی احسانونه الله ذکر کړي، یو چې ما ماړ کړی او دویم چې امن مې دار کړی. ځکه چې سړی په ګېډه موړي او امني نو ژوند د خوشحالۍ، که پیسې ډېري یا مال ډېري خو امن نه وي، کله ورته یو سوال جواب کوي پیسې راولېږه او کله ورته بل کوي، نو هغه غریب د هغه خپلو پیسو په خوند پوه نه شي. پیسې ورڅخه په کروڑونو روپۍ، خو غریب ګرځي بیا په ټیکسي ګاډي کې ځان ته ګاډی ونه شي اخیستی، ځکه وایي بیا به راته خیال شي، نو بیا هغه د پیسو خوند نه وي. نو چې امن وي او په ګېډه موړي دا د دنیا یو خوشحالي ده، یو ښه ژوند دی. نو قریشو ته الله دا دواړه مې درکړي دي، امن مې هم درکړی خو په ګېډه مې هم ماړه کړي وي. نو چې ما ژمي او اوړي کې منډې وړي، کله شام ته او کله بل خوا او کله بل خوا، د پیسو دپاره او د دولت دپاره. نو دې خوا کې د بیت الله ته هم راشئ که نو د رب عبادت وکړئ. دا بیا نه کوي، دا یوازې هغوی ته نه ده، موږ او تاسو ته هم وایو چې ما در باندې احسانونه وکړل. مال دولت ته منډې وې، سهار او ماښام او حساب کتاب، او خوا کې مدرسه او جومات، د خدای کتاب درس، او هغوی ته نه روزګار، نو تا ته هم به کوئ. نو الله وایي لإیلاف قریش ایلافهم، افسوس دی په مینه د قریشو مینه د دوی، رحلت الشتاء والصيف، یو سفر په ژمي کې او بل سفر په اوړي کې دپاره د ګټلو د مال. فلیعبدوا رب هذا البیت، پکار دی چې عبادت وکړي د رب د دې کور، الذي اطعمهم من جوع، دا غرب چې ډوډۍ ورکړې دی له لوږې نه، وآمنهم من خوف، او امن کړي دی دی لره د یارې نه. نو موږ او تاسو باندې د الله احسان دی او کرم دی. کاروبارونه روان دي، د چا واړه د چا غټه، د چا لږه د چا ډېره، او ډوډۍ دوه ټیمه میلاویږي. احسانونه او مهربانۍ کړي دي، نو چې الله دا دومره احسانونه کړي دي، په موږ هم څه حق شته او که نه؟ اوس ځان سره کښېنه او حساب وکړه چې سبا در سره الله حساب کوي. د هغې نه مخکې نن کښېنه او ځان سره حساب وکړه. حدیث کې راځي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هوښیار هغه څوک دی چې هغه ځان وپېژنده، ځان سره حساب وکړه. وعمل لما بعد الموت، عمل یې وکړه د هغه وخت دپاره چې د مرګ نه بعد راځي. هوښیار هغه دی چې هغه ځان سره حساب وکړو. راځئ زمانو دا کاروبارونه دا سنت طریقه ده، انبیاو کړي دي، علماو کړي دي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د کپړې کاروبار کو او غټ کاروبار و. زمونږ لوی عالم چې تېر شوی دی شمس الائمه ورته وایي، د علماو نور، هغه به حلوا جوړوله او هغه به یې خرڅوله. څوک خرڅاف، هغه به بوټان جوړول، بیزار به یې جوړو، هغه به یې خرڅو. څوک ابوبکر جساس د چونې بټای و، هغه به یې چونه به یې خرڅوله. لوی علماو دا خپل کاروبار په دې نیت چې زما بچي بل ته لاس ونه نیسي او محتاج نه شي. حدیث کې راځي
چې دې مال وګټي چې انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس چې خپل اولاد مال پریدي دا خدا دا غینا چوگی پریدي چې سبا پر تلاس دی وایي نه چې بس دا مړه خدای پر رزق ورکوي زه به ځان له بس کوم او دی به ځان نه ته خدای په دې مکلف کړې ته به هغې له رزق لارې ګورې ته به هغې له منډې وې بچو له دا هم ثواب کار دی نو کاروبار دا ښه شی دی کوئ یې په دې کې څه ممانعات نشته انبیاو کړی دی علماو کړی دی خو د خدای کتاب له وخت ورکوي چې دا الله کتاب زده کوي دا الله کتاب وایي منګه په پنځپیر کې د قرآن درس شروع شي پای کې طالبانی مولیانی عوامي ډاکټرانی مختلف قسمه خلک دي د خدای کتاب زده کوي او یا خورېږي څوک یو خوا لاړ شي څوک بل خوا لاړ شي او هغوی ځان له کاروبارونه هم کوي د قرآن خدمت هم کوي زه خپله هم مزدور کار یم ځان له څه مزدوري کوم او څه حلال رزق منډې تاړې وم چې رزق مې کم سے کم حلال وي چې خولۍ کې مې اثر وي د چا چې رزق حلال وي د هغه ساده خبرې د سړي زړه ته کوزېږي او د چا چې رزق حرام وي د هغه خواږه اوازونه د هغې اثر نه وي نو چې رزق دې حلال وي ستا خبره به زړه ته کوزېږي نو رزق حلال لپاره منډې ووایي خو یو ټیم پکې داسې اوزګار وي چې د خدای کتاب زده کړمه د خدای کتاب خدمت وکړمه نو زموږ په درسونو کې خلک شریک شي بیا هغوی خواري شي او یو د هغې نه مولانا روح الامین صاحب دی زموږ هلته عمران مولوي صاحب دی زموږ ملګري دي شاګردان دي او دوی د قرآن خدمت کوي زما امید دی تاسو به د دوی سره کښېنئ پاڅئ او دوی نه به دا دین زده کوئ دا نن چې چا تکلیف کړی دی راغلي یې الله دې ډېر اجر درکړي زه خو ډېر ستړی وم مرام مې هم خرابه وه خو د دوی حکم و نو ما وې زه یو څو خبرې به ما ته کروډې وکړمه په ما ته کروډه ژبه باندې الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او دا دې الله زموږ ذریعه د نجات او اخلاصونو ګرځوي دعا وکړئ دا څومره ملګري چې دې ځای ته راغلي دي او د چا څه حوایج او ضرورتونه دي چې الله یې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي د دشمنانو طرفګانۍ یې الله یې په دوستۍ باندې بدلې کړي څومره مسلمانانو نه خویندې وفات شوي دي الله دې هغوی له جنت الفردوس ورکړي څومره بیماران دي الله دې هغوی له شفای کامله ورکړي منګه د دین خدمت کوو دا مدارس دي او ځایونه دي دعا وکړئ چې الله په دې کې نور برکتونه واچوي او الله زموږ